لقمان حکیم رحمت الله علیه په قران کې الله ذکر کړی دی. د خپل بچی ته وای بچیا نصیحتونه دی قران کې دی زوی ته کوم نصیحتونه کړی وې ای زما بچیا ته د خپل رب په عبادت کې څوک مشرک کوه. وې خپل رب په عبادت کې څوک شریک کول څنګه دی؟ وې زما بچیا دا ریاکاری دی چې عبادت الله د پاره کوي او خلکو ته خیال کوي، نو دا د الله په عبادت کې خلک ور سره شریک کړل دا ریاکاری دی او د ته شرک اصغر وای. وې دینه با څنګه ز نجات حاصلو؟ وې دینه به ته داسې نجات حاصلوي چې په خپل عمل کې اخلاص پیدا کړو. وې د اخلاص طریقه به څنګه وي؟ وې اخلاص طریقه به داسې وي چې کوم عبادت خلقو تر مخ دي نو هغه صرف الله رضا دې پاره کوا، بل څوک ذهن کې مراوله او کوم عبادت چې دي چې هغه ښکارا نه دي هغه بیا پټ کوا، نو ته بریا نه بچسي. څنګه؟ وای حج دی، منځ دی، زکات دی، روزه دی، دا د الله احکام دی، حکم دی، منې به دا خلکو تر مخ کوا خو خالص الله د پاره الله رضا پکې لره. او کوم معاملات کوم عبادت چې دي په هغه کې ښکارا کول ضروری نه وي، لکه صدقه ورکول دي، ته ځان له نفل کوي، ته ځان له تلاوت کوي، نو ای زما بچیا بیا دا پټ کوا، دا به بیا ستا عمل له اخلاص نه ډک وي. ما عزتمندو د حدیث نعمت لپاره یو شیز بیانول چې خلک په دې باندې وروړي دا ټیک دی، خو کوشش کول پکار دي چې څومره نفل عبادت وي، تلاوتونه وي، صدقات وي، پکار دي چې بنده یې پټ کړي، بنده یې پټ کړي. خلقو ته خیالو د پاره بدا شي نه کوي چې څوک پټ وي بیا دوراغوي. لکه زمون په معاشره کې خلک وي یاره تقریبا یو 10 کاله به مې کېږي چې مسلسل زه تهجد کوم، چېرته تهجد نه دي قضا کړي. نو ټیک ته کوي خو ته خو الله دې پاره کوي که خلکو تر منځ خو اعلان کولو دې پاره خو نه کوي که. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت الله علیه یو سړي خواته میلمه شو، یو حاجي صاحب خواته میلمه شو. هغه حاجي صاحب خپل خادم ته وایي لاړ شه پاسه، اما دویم ځل حج نه چې کوم لوښي راوړي دي په هغو لوښو کې صاحب ته ډوډۍ راوړه. پخوا خو داسې خلک خو نه وو، داسې اولیا خو نه وو، داسې علما خو نه وو چې یاره که زه حقه خبر کوم بیا مقتدیان تنخار بندی. داسې خلک نه وو. هغه وایي ما له تا نه بل غټ مسکین سړی په دنیا نه دی لیدلی. ای حاجي صاحب سفیان ثوری رحمت الله علیه ورته فرمایي ما په دنیا کې لستانه بل غټ مسکین نه دی کتلی. وایي څنګه؟ وایي په یوې جملې په یوې خبرې سره د 2 حجونه ضایع کړه، 2 حجونه دی ضایع کړه. زمونږ دا ډېر خلک چې وي که نه چې نوم سره حاجي نوم وانخلي نو دی خفه کېږي. هلکه تا خلکو دپاره حج کړی دی که الله رضا دپاره دی کړی؟